ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه نعمت سبحان چمکني په پروګرام زما کلی زما پہچان کې نن چې کوم میلمه مونږ سره دی هغه یو سوشل ورکر هم دی، سیاسي ورکر هم دی او د تاجر تنظیم رهنما هم دی. جناب شاهد بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهد بلال بھائی دا راته وویل چې تعلیم هم کم ځینه او تر کمې حاصل کړی دی. ما خو جی چمکني ماډل سکول کې د اول نه واړه تر لسمه پورې ما دلته سبق ویلی دی او بیا فرسټ او سیکنډ ایئر مې ګورنمنټ کالج کې ویلی دی او بیا مې پرایویټ بی اے کړی دی. شاهد بلال بھائی دا راته وویل چې تاسو سیاست طرف ته څنګه متوجه شوئ؟ سیاست خو تاسو ته پته ده زموږ کلی پخوانه سیاست یو بلکل ګډ دی او ایت الله خان چمکني صاحب چې څه ټایم هغه سیاست کې نو هغه وخت کې وزیر اعلی شوی وم او زما والد صاحب چې دی ان پي کې موږ پخوانه پلار په نیکه باندې ان پي کې زما ټول خاندان په ان پي کې دی نو هغې په وجه باندې ایت الله خان چمکني صاحب چې څه ټایم سیاست ته راغو نو کلي کې لږ ماحول تېز شو نو موږ هم هغې په وجه باندې بس سیاست سره شوق پیدا شو او خپل اکټیویټي او خپلې هلې ځلې سیاسي شروع کړي. نو بیا وخت سره بیا خالد وقار چمکني صاحب سره ما تاسو ته پته ده ډېرې زیاتې منډې ووهلو جویې کې څه ټایم چې عمران خان بیا راغو د هغه د ویژن زه متاثره شوم. زما والد صاحب اوس هم ان پي کې دی ما ته کور کې هم غټه مسله ده په دې باندې او زما چې دی نو عمران خان نه متاثر یم هغه د یو چینج اواز کړی دی او په هغه وجه باندې زه اوس پي ټي آی سره زه خپلې اکټیویټي زه ګورم تاسو ګورئ زه کوم خو زما چې دی ډېر زیات شوق چې دی سوشل ورکینګ سره دی. زه هر هغه چا سره که هغه ان پي ده که هغه جی وی ده که هغه پي ټي آی ده او که هغه ازاد یو سړی دی چې کلي دپاره څوک مطلب دا دی ښه کوي ښه سوچ کوي د ښه سوچ وي کلي دپاره به زه دا مرسته کوم زه هغه سره منډه وم. شاهد بلال بھائی دا راته ووایه چې سیاست کې سیاست نه سوشل ورک طرف ته څنګه راغی؟ بس هغه زما چې دی تاسو ته پته ډېرې اکټیویټي چې دي مخکې نه سوشل وي. 2002-3 زه یو تاجر تنظیم سره منسلک یم په ښار کې تاجر انصاف چا د پېښور ټول نه غټ تنظیم دی نو زما شوق بیا پیدا شو چې یاره زه داسې اکټیویټي زه سړی کلي کې مو کړي نو تاسو به کتلي مونږ اول چې ډېر اوچت شو نو کې مونږ سره ډېر زیات ملګري وو د هیروینو خلاف چې کلي کې د هیروین فروشي ډېره زیاته وه شراب نوشي وه هر دویم دریم کس پر نه شوق اټاره به اوس کله د بازار چوک ته ور ووتو شریف سړی به د حیا نه خلاصولو هغې خلاف مونږ داسې یو کمپین شروع کړو چې هغې مونږ سره کلي ډېر درانه درانه مشران وو. اوس که زه د یو کس نوم اخلم او څوک پاتې شي ای بیا اکثر خفه کېږي ای کې چې دی چی ده چې د نامې دا دي چې امیر ناظم او امجد دي بټول الا دي فضل امین نایب ناظم او جنت ګل ټیکیدار ملک شاه حسین خان او بټول الا مې درته یاد کو مطلب دا زه عمر سره لیاقتو د جمهوري چیرمن رور او حبیب الله سیکرټري جلال بیا رجي صاحب معنی ممبر نو ما ته وی چې نامې معنی اکثر هیري شي بیا اکثر خلک ګیله کوي. مونږ د هیروین خلاف د بهراروي خلاف مونږ داسې یو کمپین شروع کړو چې کې مونږ ان شاء الله مونږ ته خدای پاک داسې کامیابي راکړي چې بغیر د شر بغیر فساد مونږ هغه کمپین پوره کړو چې کې مونږ تقریبا 8 کسان چې د بهر نه راغلي وایي به بهراروي زموږ کلي کوله وایي به د بهر نه خلک راتلل هغه 8 کډې چې دی مونږ اوچتې کې او د پولیس تعاون سره مونږ مطلب دا د کلي عزت دپاره زمونږ مخلصي وه ای کې چې دی معمولي غوندې چې موږ سره لکه لانجه مو ونه کړه او هغه خلک پوه شول چې کلي کې نور زموږ وخت نه تېرېږي ای رضاکارانو طور باندې زموږ کلی پرېښو دا یو کار مونږ کړی. بل تاسو ته پته ده چې 50-60 کسان مونږ هیروینو والا خرڅولو والا ونیولو مونږ پخپله پولیس ته هینډ اوور کړل. دا زمونږ هغه ټایم یو سوچ و د مشرانو تاسو ته پته ده دې معاملو کې خلکو ته کور کې هم ډېرې مسلې وي او زما والد صاحب دا دی ناست دی ما ته د کور نه هم داسې مسله انشاءالله په سوشل ورک کې نه ده راغلې ځکه زما پلار هم داسې یو سړی دی چې هغه هم وایي چې بهراروي او دې قسمه د نشو تماشو د دې خلاف پخوانه هغه هم دی نو هغه هم ما سره پوره مرسته ده. ما سره د خپل وروڼو چې موږ 6 وروڼیان یو دا والد صاحب مې ناست دی چې کله ما داسې یو د هیروینو خلاف د شرابو خلاف د خواجه سرا خلاف ما داسې یو قدم اوچت کړی دی نو ما سره د خپل کور نه پوره سپورټ یې په هغې کې ما سره خپل ډونه خپل تر زمن ماما زمن ټول ما سره دې کې ولاړي. شاهد بلال بھائی دا خواجه سره چې دا د معاشرې ډېر پس هوا طبقه ده تاسو د دې خلاف ولې یئ؟ اصل کې خلک اکثر ما ته هم دا وایي خو زما هم ټولې همدردیان یې سره دي زموږ د معاشرې څنګه ته وویلې یو حصه ده او زموږ په دې کلي کې تاسو ته پته ده ستاسو په دې مالت کې ستاسو طرف ته دا ډېر واقعات شوي دي
چې نه به واده و نه به سنت و نه به سخادي وه او تقریبا 70-80 خواجه سرا به راغل هغې له به هغوی د یو اجړه مونږ ورته اجړه وایو عزت دپاره داخله خواجه سرا وایي هغوی به د هغې یو کس منتخب کړو لکه راني اجړه پلانکی ریمه اجړه که نه نوم به یې ورکړو چې د هغې سالګیره ده نو اب یې زموږ کلي دغه سالګیره وروړه هغې غټه مسله تاسو ته زه بیانوم نن تاسو ما له ډېر ښه پلیټفارم راکړو چې زه دا خبره واضح کړم هغه کې غټه مسله دا وه چې لکه 70-80-100 پورې به خواجه سرا راغل زموږ کلي ته او هغې له تاسو ته پته رقم ته مشبین به راتلل د صوابۍ مردان پلوسی زموږ د چارسده بډه بیره ماشو دې علاقو نه به راتلل له بهادر کلي نه دا 400-500 ته مشبین چې به راتلل دې سره به خپل ګاډي کې 2-3 خواجه سرا راتلل نو غټه مسله دا وه چې زموږ کلي کې به 500 به تمجبین او 100-150-200 پورې به خواجه سرا و هغې له چې به کوم خلک راتلل اب نه مو پېژندل نه به زموږ څه تعارف و چې دا د شپې به تقریبا 8-9 بجې شوې نو زموږ کلي ته به 700-800 کسان او تاسو ته هم پته ده چې کوم خلک دا شو کوي ټول کریمینل خلک دي مسلح به راغل زموږ کلي کې به ایسي او ماحول جوړ شو د نشو تماشو چې د شپې به داسې 11 بجې به شوې نو فایرنګ به شو داسې فایرنګ به شو چې زموږ د کلي عزتدار سړی چې دی هغه د خپل کور نه شو راوتی چېر دا 500 کسان دي نه زما د کلي داسې نه ما د بېزتي وکړي او داسې اوته واقع وشوې ستاسو اړخې ته یو واقع وشوه چې د شپې خلک راووتل چېرې دا تاسو څه کوئ نو هغوی چې زه راووتم زه ویرېدم چې یو کس پکې زما د پېژنګلو نو او هغه سړی تا ته به زه وښیم اړي عزتداره سړی زموږ د کلي دی نه بهر نه راغی دی خو هغه چې دی بهرنو خلکو په والو په دګو خپل کور ته شپې یو بجه نه ویستو نو هغوی زما هغه ټیم سکونه خلکو نه خلاص کړی وی چمکني چې مطلب دی موږ ورته په سوکنۍ وایو دا داسې یو تاریخي کلی دی چې دلته د هر سیز خپل یو روایات معلوم دي د مشر عزت شته په کشر باندې شفقت شته مطلب دی د مور خور چې دی احترام شته د هر چا حقوق معلوم دي نو موږ دا نه غواړو چې زموږ دا کلی چې دا یو تاریخي کلی دی حضرت مې عمر بابا په نوم دا یادېږي دلته مطلب دا دی ډېر تکړه اولیا پراته دي نو موږ دا نه غواړو چې زموږ د کلي تقدس پامال شي دا مشري کشري ته نوځي دا عزت ته نقطې مکلاړ شي کوم چې موږ د مشر کشر عزت کوو په دې وجه باندې زه راپاڅېدم چې مطلب دا زموږ مین مقصد د خواجه سرا خلاف نه دی موږ د خپل کلي عزت او تقدس او ما تاسو ته وایي چې د پښتو یو روایت دی په کلي کې هغې نه په عمل کولو دپاره او هغه ساتلو دپاره موږ دا قدم اوچت کړی دی تاسو د پېښور د تاجرانو د یو تنظیم نماینده هم یې په دې هکله موږ ته څه ویل غواړئ سر کې زه څه ټایم دې تاجرانو سره ملګری کېدم نو هغې نه مخکې زما ښار کې اکټیویټیز وو زه لا تاجر تنظیم سره نه وم هغه هم داسې زه چې دې تاجر تنظیم ته راتلم دې کې یو فلسفه ده تاسو ته به یاد شي چې د کامران هوټل شاته یو کوڅه تېره شوې ده اشنغري یو خو جي ټي روډ دی یو دا دویمه کوڅه ده په دویمه کوڅه به تاسو ته یاد شي دلته به 70-80 هیروینچیان او پوډریان به په دې کوڅه کې ناست وو ډېر خلکو به کتلي تاسو هم کتلي دا چې به دلته ناست وو نو زه به دلته سهار کې تېرېدم هغه ټایم زما خپل دوکان سره کار و زما نور څه سره کار نه نه تاجر تنظیم کې نه څه هېڅ هم نه نو زه چې به سهار تلم ما به دې کتل ما به سهار کې یو درخواست ولیکلو ایس پی سی ټي ته یا هغه ته چې دوکان ته به تلم هغې نه مخکې ما درخواست ولیکلو ما به تاڼه کې یا د ایس پی سی ټي دفتر کې یا پولیس لین کې ما د خپل دوکان پیډ نه ورکولو هغه وخت کې دا موبایل او د فیسبوک کې دا کیسې نه وي چې ګینې تا به په سوشل میډیا ورکړل نو دا درخواستونه به ما به ډېر زیات درخواستونه کول چې جي د دې خلاف راشي خلک ځي کالجونو ته هلکان ځي جینکۍ ځي سبقونو له سهار به 8 بجې به وي 9 بجې به وي ولته دا پوډریان ناستي دا ډېر خرابه سر کې دا ماحول ډېر خراب کړی دی هغه کې بیا عبدالکلام خان زموږ ایس پي الله پاک دې وبخي بیا شهید شو هغه ډېر تکړه سړی هغه په درخواست باندې ډېر ایکشن اخیستو اشنایي تاڼه کې ته راغو او تاڼې سیچو ته ویل چې دا سړی دا نمبر دی ما به نمبر خپل لیکلو دی روغ غواړه چې زه لاړم کلام خان مې څه چل دی مجید دغسې سر هغه خپل ګنران مسولو ما ورته هغه موقع وښوله هغې نه هغه شی دونه هایلایټ شو زما هغه درخواستونو په وجه باندې دونه چې هغې باندې تاسو وکتل هغه کوسي نن صفه دی الله پاک فضل سره هغه دومره هغه اوس بیا زیات شي اوس وخت کې خو زه د 7 کاله هغې کې بیا چې څه ټایم دی مسالتي کمیټۍ نه جوړولې نو په هغه مسالتي کمیټۍ کې بیا زما نوم راغی چې هغې کې چاچا اقبال د کریمپورې بازار صدر اوس تقریبا 15 مخکې وفات شو ډېر تکړه تاجر و هغه کوارډینیټر واغېستو او زه په کې ډیپټي کوارډینیټر واغېستم نو هغې نه چې زما هغه سلسله روانه شو موږ یې پولیسیان کې ټریننګ راکړو هغې نه باوجود دې تاجر انصاف ګروپ چې دی ایو کتل چې دا لږ دومره راغو او زمونږ په دې ښار کې چې دی 200 صدران دي دغه دي د هغې نوم چې دی په دې تاجر دغه کې په دې مسایتي کمیټیانو کې رانغل نو یو شاپور چې زمونږ د تنظیم نه راغی
یو سید باچا صاحب راغی زما نوم پکې راغی ای بیا ما ته افر وکړو چې ته زموږ د تنظیم جوین کا نو بیا ما تاجر انصاف چې دی په 2008 کې ما دا تنظیم جوین کړی دی او نن د الله پاک فضل سره موږ سره 110 دي که 112 بازارونه دي په پېښور کې نو دا د خدمت یو جذبه وه چې الله پاک سرته ورسوله او تاسو ته مو وویل چې زما اوس دې نه بعد چې د سیاست ته هېڅ قسمه شوق نشته نن زه ستاسو چمکني ټي وي په وساطت سره بیا نن په دې میدان باندې زه دا خبره کوم چې زه غریب سړی یم زما سیاست ته هېڅ قسمه اراده نشته تاسو د سوکانو د نوي کول لپاره یو آیډیا لري تاسو د سوکانو نوجوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ بس زه خو د سوکانو نوجوانانو ډېر زیات خوشحاله یم که دې ځوانانو موږ سره په دې کمیټیانو کې د هیروینو خلاف وکړي او په دې خواجه سرا چې کوم ماحول خراب کړو دې کې ما سره نوجوانان د کلي نه وي ولاړ نو کېدای شي چې زما حوصله به ختمه شوې وي او نن به زما چې دا کوم میشن دی دا به لکه دونه مخکې نه وي تللی او دې کې د ملک شهاب خان زه بار بار ذکر کوم چې زه ډېر غریب سړی یم دغه ما سره فل سپورټ په دې کې فل فلیکټ سپورټ دغه ما سره دی زه نوجوانانو ته یو خبره کوم چې تاسو اول چې کله تاسو وګورئ یو میدان ته تاسو ځئ نو تاسو اول د هغې نقصان او فایده وګورئ چې دې نقصان څونه دی د دې فایده څونه ده کله چې تاسو په هغې باندې مطمئن شئ او تاسو یو فیصله وکړه نو بیا خپلې فیصلې نه رسټو کېږئ ما ځکه چې د هټلر مشهور کول دی تاسو به اورېدلی چې دا که ستا دا خیالي چې ما سره خلک ودرېږي او زه کامیاب شم نو هټلر وایي داسې کله هم نه کېږي ځکه چې دنیا هله چا سره ودرېږي چا کامیاب شي ته به یوازې شروع کېږي په یوازې به سټرګل شروع کړې چې کله ته کامیاب شي نو هټلر وایي دنیا چې دی کامیاب سړي سره ودرېږي نو دا زما یو پیغام دی چې تاسو سټرګل کوئ تاسو محنت کوئ او نتیجه په الله باندې پرېږدئ د اجازت اشتونه مخکې زه خپل د چمکني ټي وي ناظرین ته خواست کوم چې په یوټیوب باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکون پریس کړئ چې زموږ ویډیوز تاسو ته بر وخت را رسیږي مونږ د جناب شاهد بلال بھائی ډېر مننه کوو چې هغوی راغل او مونږ سره خبرې اترې وکړي مونږ له ټایم وویستو انشاءالله بیا به میلاویږو په چمکني سکرین باندې د یو نوي مېلمه سره تر هغې پورې د الله په امان